د حدیث شریف مفهوم دی چې تاسو په ځمکه والا باندې رحم کوئ د اسمان والا په تاسو رحم کوي. دا کوم حدیث چې تاسو ته په دې بینر باندې په نظر راځي او کوم چې زموږ نسب العین زموږ سلوګن او زموږ موټو خیر الناس من ینفع الناس چې تاسو یو غوره انسان هغه دی چې هغه نور انسانانو ته نفع رسوي. او همدغه چې دی اقبال صاحب شاعر مشرق هغه په هغه خپل شاعرۍ کې وایي ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کی. اصل کې زموږ معاشره چې ده انفرادي طور د خلکو ډېر خپل یو نیک سوچ دی. هر یو کس چې دی هغه چېرته یو داسې کار وویني داسې واقعه وویني چې هغه د بدۍ طرف ته یا څوک په تکلیف کې وویني نو هغه که هر څنګه کس وي خو ذهني طور د هغه ضمیر هغه ملامته کوي او هغه خفوي. هر یو کس شي هغه څوک هم په تکلیف ولیدي حالانکې چې د هغه سره د هغه څه قسمه خوني رشته نه وي څه قسمه رشته ورسره نه وي خو هغه خفوي. او د دې بنیادي وجه څه ده؟ بنیادي وجه دا ده چې زموږ خلکو له خدای پاک یو داسې سوچ ورکړلی یو داسې ذهن یو داسې ضمیر ورکړلی چې هغو کې د نیکۍ دا سوچ چې دی دا ډېر زیات دی د نیکۍ ماده پکې ډېره زیاته ده. اوس هر یو شی چې دی د هغې د پروان چړولو لپاره د هغې د ترقۍ لپاره د یو پلیټفارم ضرورت دی د یو ماحول ضرورت دی د یو موسم ضرورت دی. لکه مثال په طور موږ نن سبا جوار کرو دا جوار راخیږي خو که د دې جوارو په ځای موږ غنم وکرو اگر چې تخم هغه دی او پټی هغه دی او سره هغه ده او کرلې به هغه طریقه دي خو په دې موسم کې نه کېږي. ولې نه کېږي چې ماحول سازګار نه دی. نو دغسې کوم چې زموږ د خلکو ذهنیت دی کوم چې په دې کې د نیکۍ هغه جذبه ده د خدمت هغه جذبه ده لکه دلته زموږ څومره داسې روایت دي چې هغه ډېر زبردست دي. لکه مثال په طور باندې دلته د چا کار وي موږ ورپسې اشر وکړو په اشر باندې سړي له کار کوو نو چې په اشر باندې کار کوو نو 1000 روپۍ دیاړي د سړی ځان له دیاړي ولې نه لي چې بل سره په اشر باندې کار کوي. خو یو سوچ دی د نیکۍ چې لکه دې سړي سره زه کار وکړم دلته به پیدا ورسي. دغسې په چا باندې څه قسمه مصیبت راشي افت راشي خو دې دې نه کي ټول خلک راشي ولاړ دي ته لکه اوس هم فرض کړه موږ دلته ناست یو او معمولي یو کس خبر راشي چې پلانکي ځای کې کس ورغاښ یا د چا ونه ورغاښته په کور ولګېده یا چا څه قسمه نقصان وشو دا ټول به منډې وایي د یو بل نه مخکې. ولې د نیکۍ هغه یو سوچ دی. دغسې لکه چېرته غم ښادي نو په ښادۍ کې هم دا زموږ ټول کسان چې د کور کوم کس چې ځان نه خبر چا چاپېره د چم ګاونډ کسان چې راغلي هغه د هغه مېلمه ته ولاړي. دغسې په غم کې هم د کور کس د څه نه خبره. حالانکې که تاسو کې اکثر کسان په ښاري ماحول کې پاتې شوي بازارونو کې هلته موږ وګورو نو بلکل د دې خبرې تصور هم نشته بلکل تصور نشته. دلته به مړی پورې دلته به کس خپل کار کوي دلته به کس خپل کار له رواني دلته به اکسیډنټ شي او تاسو ته څوک لاس کې هم نشي راواخلي. په پروس کال ما یو اخبار کې کاتو د کراچۍ کې یو کس ګاډي والی نو بیا ټوله شپه بیا ګاډي تلي راغلي نو سهار له صرف پولیس چې رالو هغه غوښې راټولې کړې په یو کپړه کې تړل وي. نو لکه دومره سوچ د چا نه و چې صرف هلته کوز شوی دا لاش یې د روډ نه سایډ ته کړی وی سایډ ته یې ښودی وی سوچ. نو زموږ د خلکو شکر دی الحمدلله ډېر نیک سوچ دی ډېر ښه سوچ دی او زموږ په خلکو له خدای پاک چې دی صلاحیتونه هم ورکړلي دوی له ټیلنټ هم ورکړلی ډېر زیات یې له ورکړلی. لکه زموږ خلک چې دي زه اکثر مختلفو سکولونو کې پاتې شم مختلف شاګردانو ته اکثر دغه خبره کوم داسې په هر ځای کې کوم چې لکه څو پورې زما د معلوماتو تعلق دی او زه څوم پورې بار ګرځېدلی یم په هر ځای کې چې زموږ د علاقې کس وي که نه نو د هغه به خپل یو پهچان وي او په هر ځای کې چې زموږ د علاقې کس وي هغه خلک پېژني په هغې کې به خدای پاک داسې یو صلاحیت ورکړی چې نه څه نه څه شعبه کې هغه د نورو کسانو نه مخکې او په دې وجه به یې خلک پېژني. نو دا دومره دغه چې راکړلی موږ له خدای پاک شعور راکړلی ټیلنټ راکړلی پوهه یې راکړله خو بدقسمتۍ د سره موږ سره داسې یو ماحول نشته لکه څنګه چې تاسو ته ما د غنمو قصه وکړه دلته موږ څه چل کوو زموږ ماحول داسې دی چې د غنمو موسم کې جوار کرو د جوار په موسم کې غنم نو د هغې ریزه ډوډۍ موږ له خدای پاک ډېر ښکلی ټیلنټ راکړلی ډېر ښکلې پوهه یې راکړله خو موږ څه چل کوو هغه په غلطو سرګرمیانو کې صرف کوو. نو د هغې په وجه موږ څه کوو یو بل سره بوغز حسد عناد دا خبرې پکې ډېرې زیاتې د پولې پټي مسلې ښې طرف ته چا سوچ نه دی تللی او سوچ ولې نه تللی صرف او صرف وجه دا ده چې دلته داسې یو پلیټفارم نشته داسې یو ذریعه نشته چې هغه موږ ټول په یو پلیټفارم باندې راټول کړي او موږ ته هغه ښه طرف ته د کار کولو هغه سوچ راکړي. لکه مثال په طور باندې موږ اکثریت چې د جنګ کسان دي موږ مازدیګر کې څه چلو شو یو کس غږ وکړي هلکه راځئ کرکټ ته ځو
په لږ ساعت کې په 20-25 منټ کې هغه 10-15 کسان 20 پورې راغونډ کړي او هغه گیم خپل کوي که نه. اوس دغسې که مونږ دا سوچ لږ غونې وسیع کړو، لږ غونې غټ کړو چې ټیک شوه زمونږ په یو اواز باندې مونږ 10-15 کسان چې دي د 2-3 ګنټو لپاره کرکټ ته راغونډولی شو. داسې نه شي کېدی چې مونږ دغه اواز چې دی د اواز بدل کړو، جذبه دغه کړئ، شوق دغه کړئ، سوچ دغه کړئ، خو دا اواز بدل کړو چې راځئ نن یو اجتماعي کار دی، موږ په خپل روډ کې کار کوو، موږ په خپل لاره کې کار کوو. زموږ په معاشره کې یو داسې کس دی چې هغه خپل بنیادي ضرورت نشي پوره کولی، هغه غریب دی، د هغه د روټۍ صحیح بندوبست نشته، د هغه د سالن بندوبست نشته، د هغه جامع پیدا چې دی هغه ټیک نه دی، خو هغه هم په دې معاشره کې ناست دی، هغه هم هغه شرم حیا لري، هغه غږ نه کوي. خو موږ خو وینو که نه، که هغه غږ نه کوي موږ ته خو په نظر راځي که نه. نو راځئ چې په دغه غږ باندې موږ یو 10-15 کسان ځان سره راغونډ کړو او د هغه د بنیادي ضرورت پوره کړو. نو که کله زموږ سوچ محور دې طرف ته لاړ شي نو یقینا زموږ معاشره چې ده د دې حالت په داسې نه دا به بیا بدلي. دارالعلوم نصر فاونډیشن په دغه سوچ باندې جوړ شوی دی. زموږ د سوچ بنیادي محور چې دی، بنیادي نقطه چې ده هغه دا ده چې زموږ چې څومره نوجوانان دي او څومره د ینګ کول دی، څومره تعلیم یافته یا ایجوکیټډ کسان دي چې دوی ته موږ یو داسې پلیټفارم مهیا کړو چې د دوی څومره نیک سوچ دی، فکر دی، د دوی څومره صلاحیتونه دي او څومره توانایي دي، دا ټول موږ په یو محور باندې راجمع کړو او د دې ټولو روح چې دی، د دې ټولو هغه دغه چې دی نتیجه چې ده چې هغې په نتیجه کې موږ څه وکړو، په معاشره کې د تعمیر کارونه وکړو، چې په معاشره کې داسې کارونه وکړو چې هغه زموږ څه کوي، زموږ د قوم، زموږ د نسل، زموږ د معاشرې د ښې سبب وي. اوس د دغه ښې سبب کې موږ د خپل ذهن مطابق فلحال 2 ټارګېټه ځان ته ایښولي دي چې په دې 2 شیانو به موږ کار کوو. لمبنی د ټولو لمبنی ټارګېټ چې زموږ دی نو هغه زموږ څه دی چې زموږ په معاشره کې هغه کسانو چې هغه خپل بنیادي ضرورت نشي پوره کولی. مثال په طور باندې داسې غریبانان کسان چې د هغو د مزدورۍ څوک نه وي، داسې کړي پکې چې د هغو د آمدن څه ذریعه نه وي او هغو خپل بنیادي ضرورت مثال په طور باندې خوراک او راشن، جامه، پایزار دا نشي پوره کولی، د ډاکټر خرچ نشي برداشت کولی. نو چې د ټولو لمبې په لمبي سر باندې موږ د هغوی مدد وکړو چې هغه د بنیادي ضرورتو نه محروم پاتې نشي، چې زموږ په معاشره کې، زموږ په چارپیچر کې یو داسې کور پاتې نشي چې په هغې کې څوک وږي وده شي، یو داسې ماشوم پاتې نشي چې د هغه په تن باندې جامه نه وي، یو داسې بچی پاتې نشي چې هغه خپله چېرته په روډ لاړ شي. نو ټولو لمبې مقصد زموږ دا دی. دویم مقصد چې زموږ کوم دی هغه دا دی چې اکثر زموږ د علاقې چې دي، شکر دی دې له خدای پاک ډېر غټ ښکلی ټیلنټ ورکړی دی. زموږ چې دلته څومره تعلیم یافته کسان دي، د اکثریت پکې ناست دی، دوی به زیاتره د دې علاقو نه بهر وتي. نو یقینا دا زموږ دپاره د فخر خبره ده چې څومره کسان زموږ د دې نه بهر ته وتي دي، چې هر کالج ته تللي، هر یونیورسټۍ ته تللي، هر یو ادارې ته تللي، هلته هغو خپل یو نوم جوړ کړی او هغه خلک په ښو خلکو او قابلانو خلکو باندې پېژني. خو دلته زموږ مسله څه ده؟ د غربت مسله ده. اکثر زموږ دغه ټیلنټډ کسان چې دي، د دوی تعلیم چې دی هغه د څه په وجه باندې نیمګړی پاتې شي؟ هغه د غربت په وجه باندې نیمګړی پاتې شي چې پیسې نه. نو زموږ دویم ټارګېټ داسې دی چې زموږ هغه ماشومان او هغه بچي چې په هغو کې ټیلنټ دی، هغو خپل تعلیم جاري ساتلی شي. هغه تعلیم چې دی که هغه هغو د دیني تعلیم کوي او که هغه هغو دنیوي تعلیم کوي، په پدې کې هغه د سکول سبق وي، کالج سبق وي، او که هغه د مدرسې سبق وي. خو چې کوم ځای داسې کسان دي یا داسې کسان دي چې فرض کړه هغه په تبلیغ کې تله غواړي خو هغه د پیسو د وجې دا کېږي. اکثر دې ځای کې موږ سره ډېر زیات کسان داسې راځي چې لکه هغو خواهش وي چې لاړې خو د پیسو د وجې هغو پاتې کېږي. نو کو داسې درې قسمه کسان چې یا د سکول، مدرسې یا تبلیغ داسې کسان دي چې د هغو نه خپل میشن، خپل مقصد چې دی د پیسو د وجې پاتې کېږي، نو انشاءالله موږ به د هغوی مالي مدد کوو او د پیسو په وجه به هغوی چې دي له هغو سیسټم نه خرابېږي، د پیسو په وجه به هغه نه پاتې کېږي. دریم چې زموږ دی، اکثر زموږ په معاشره کې داسې کسان دي چې هغه معذوره دي، ذهني معذوره دي یا جسماني معذوره دي. لکه دی ذهني طور باندې کمزوري دي، لکه کار نشي کولی، ډسپریشن پرې راځي، ذهني دباو پرې راځي، یا جسماني لاس پاسه مات دي، کار مزدوري نشي کولی، کډه ده ورته. نو زموږ داسې سوچ دی چې داسې کسان دي اوله موږ وړوکی غوندې کاروبار جوړ کړو. داسې کس چې هغه د بار مزدورۍ نه نشي تللی، د هغه څه قسمه معذورتیا مجبوري، نو چې موږ وړوکی لکه مثال په طور باندې د یو سکول مخې ته هغه له موږ ریړۍ جوړه کړو، تنظیم هغه له ریړۍ جوړه کړي، هغه له کوم ګیس لوښي دا واخلي، هر څه یې واخلي او دی راځي د سکول مخې ته پکوړه پخوي، شوپړ پخوي، ټیک شوه، بسکټ خرڅوي، کوم چې معیاري شی نه دی چې د وړو په صحت باندې مصر نه پرې باسي او 3-4 ګنټې دی کار کوي. نو انشاءالله موږ دا امید دی چې هغه چې دی هغه به خودکفي لري، هغه به په معاشره کې بیا چاته د نظر
د اړولو ضرورت نه محسوسوي هغه چې دی نو دومره به وي چې هغه ښه باعزته زندګي تېروي او په عزت سره به هغه خپل ژوند چې دی هغه هم تېروي او په عزت سره به د خپلو بچو پرورش هم کوي د دې نه علاوه که فرض که داسې ماشومان زمونږ چې سکول مدرسې ماشومان چې هغو ښه پوزیشن یې واخلي د هغو نمایه پوزیشن یې د هغو د حوصله افزایۍ دپاره چې آینده لپاره هم هغو ښه محنت کوي د هغو لپاره ایوارډونه ورکول دي د تنظیم په نوم باندې او د هغوی په اعزاز کې اعزازیه ورکول دي لکه د هغو په اعزاز کې پروګرام کول دي او په هغه پروګرام کې د هغو په انر کې د هغو په عزت کې شیلډ ورکول دي هغوی ته یا مناسب څه قسمه انعام ورکول دي چې د هغو حوصله افزایي وشي او نورو دپاره هغو رول ماډل جوړ شي چې نور کسان هم دغه طرف ته راشي چې د هغو په نقش قدم خپه کېږي او مخې ته لاړ شي د دې نه علاوه اووم مقصد پکې زموږ دا دی که چېرې داسې کسان وو چې هغه څه قسمه کاروبار شروع کړي او هغوی ته د پیسو ضرورت وي نو هغو له به مونږ بلا سود قرضه ورکوو د مخصوص مدت دپاره چې داسې کس چې هغه ځان خود کفیل کول غواړي په پیسې سره نه کاروبار شروع کول غواړي نو هغه د شورا په فیصله باندې هغو له مونږ قرض پیسې ورکولی شو بلا سود د دې نه علاوه داسې کسان چې خدای دې نه کړي خو چې ناڅاپه په هغوی باندې څه حادثه آفت راشي فرض کړه اکسیډنټ وشو ګاډي ارته وشو د چا کور ارته وشو څه دغه شو نو چې دغه راشي څه قسم آفات راشي ناګهاني آفات حادثه راشي نو چې کوم ځای کې حادثه راغلي هغې کې به مونږ خپلې توانایي صرف کوو هغې کې به زمونږ مالي تاوان د هغوی سره او بدني تاوان به هم د هغوی سره دغه زمونږ اغراض و مقاصد دي او په دغه سوچ باندې مونږ تنظیم جوړ کړی دی اوس تنظیم مونږ په 22 رمضان المبارک باندې مونږ د دې سنگ بنیاد ایښودی دی تقریبا څه 2 میاشتې پوره کېدو والې دي څه کم 2 میاشتې او شکر الحمدلله زموږ چې کوم سوچ و نو زموږ کوم د خلکو ریسپانس چې دی خلک چې کوم مونږ سره مینه کوي دغه کوي هغه زموږ د توقع نه ډېر زیات دی ډېر زیات په دې 26 تاریخ باندې مونږ د ړمبنۍ میاشتې میټینګ وکړو ماهانه میټینګ او په هغې کې زموږ دغه مخې له راغې نو تقریبا 70-80 هزار روپۍ په یوه میاشت کې موږ سره ډونیشن شوی دی نو زما په خیال باندې ډېره یو حوصله افزایه خبره ده چې په یوه میاشت کې او په دې معاشره کې موږ ته 70-80 هزار روپۍ راجمع شي نو ډېرې زیاتې دي ښه تنظیم په 22 رمضان مبارک باندې موږ ایښودی دی د هغې نه وروستو تنظیم کارکردګي دغه ده چې بیا موږ سرسایې په مد کې هم پیسې راغونډې کړي دي په 28 رمضان باندې موږ تقریبا په دې علاقه باندې سروې کړله او څه 9-10 داسې کورونه چې هغه د ټولو نه مستحق ترین وو په هغوی کې د اختر راشن تقسیم کړلی چې په هغې کې غوړي چای چیني اوړه او وریجې بسکټ او مایچې چرګ تقریبا 9 قسمه شین وو په هغې کې چې په اختر کې څومره لوازمات لګي د مټایي پورې نو هغه ټول 9 قسمه شین موږ هغو له اخیستي د یو پیک قیمت چې تقریبا 3000 روپیو ته رسېدو هغه موږ په 9-10 مستحق ترینو کورونو کې تقسیم کړو اختر دپاره بیا د هغې نه وروستو د غنمو د زکات دغه زکات موږ راټول کړل تقریبا 30 دانې چې دي د زکات په مد کې موږ ته راټولې شوي دي نو په هغې کې زموږ چې ډېر شورا میټینګ په 26 تاریخ کم شوی دی نو په هغې کې هم شورا دا فیصله کړله چې ړمبې موږ داسې یو سروې کوو چې زموږ د کوم علاقه